په سعودي عرب کې بینک اکاونټ جوړول غواړې بالکل فری، نو دا ویډیو مکمله وګوره. که چیرې ته په سعودي عرب کې زندگی کوې نو تا دپاره یو بینک اکاونټ لازمي پکار ده چې هغه په مدد سره ته پیسې پکې ږدای شې، چیرته سودا په اخیستی شې، موبایل ته پیکج پکولی شې. نو دا بینک اکاونټ چې کله تاسې بینک باندې جوړوو نو تاسې نه 50 ریال پې لګي او ټیم پې لګي. په دې ویډیو کې به تاسو ته زه ښایم چې تاسې به د خپل موبایل په مدد سره یو ډیر ښکلی بینک اکاونټ په کمره کې به ناستې او بالکل فری بیا جوړی، یوه حلاله به دې نه پې راځي. نو دا به تاسې څنګه جوړوو ویډیو کې مکمل معلومات درکوم، خو دې دپاره تاسو سره 3 شیونه پکار دي، 3 نه بلکې 2 شیونه. 2 شیونه هغه در سره پکار دي، یو تاسو سره اقامه پکار ده او یو تاسو سره نفاد اپلیکیشن پکار ده. که نفاد اپلیکیشن تاسو سره نه وي نو بیا کمنټ وکړو، په هغه به زه ویډیو درله جوړه کوم. باقي نوره ښه اسان پروسس ته په اسانه طریقه سره تاسې خپل بینک اکاونټ په موبایل سره په کمره کې به ناست او بالکل بیا فری جوړوو. او که ویډیو مو خوښه شوه ټولو ملګرو سره لازمي شیر کو. ویډیو به لږ اوږدېږي ځکه چې دا پروسس ډېر اوږد ده. نو راځو شروع کوو چې بینک اکاونټ په تاسې څنګه جوړوو. د الینما بینک اکاونټ جوړول دپاره به د اپلیکیشن د الینما بینک اپلیکیشن او په دې باندې به کلیک واخلو. په دې چې کله کلیک واخلو نو دغه شانتې به لاندې وګوره اوپن اکاونټ اور رجسټر، په دې باندې به کلیک وکړو. اوس پاس لیکلي دي اوپن ا نیو اکاونټ، دا وګوره اوپن ا نیو اکاونټ باندې به دا هلته لیکلي دي رجسټر ټو ډیجیټل بینکینګ، نو ته به څه وکړې اوپن ا نیو اکاونټ، په دې باندې به کلیک وهلی. او دغلته به د خپل اقامې نمبر چې کوم ده هغه ورکړې. اقامې نمبر نه به لاندې خپل موبایل نمبر ورکړې. هغه نه بعد به لاندې دلته ټیک نشان ورکړې او کنټینیو باندې به کلیک وهلی. دلته به یو کوډ راشي 400، دا به ورکړې او الاو به کړې. نو بیا به دا لاړ شي تاسې نفاد ته. تاسې به خپل نفاد چې کوم اپلیکیشن وي هغه له به لاړ شو. دا وګوره او هلته څومره در تاسو ته 76، نو دلته به تاسې دا اکسپټ کو نو دا به پروسس کو، دلته به 76 ووایو او خپل نفاد ول کوډ به ورکو او دلته به خپله چهره تاسې سکین کو. چهره چې کله سکین کو نو بیا به تاسې لاړ شو بیا هغه اکاونټ ته. دغه ځای به تاسې اوس خپل چې کوم تاسې په کوم شهر کې اوسو هغه به دغلته ورکو. لکه مونږ زه اوس په حایل کې یم، دلته به حایل ورکو. دا وګوره حایل یې واړو. دلته به تاسې خپل سټریټ ورکو. سټریټ مطلب یعنی چې په کومې ګلۍ کې تاسې یو، نو دلته به زه ځان نه تاسې ورکولی شو چې څه قسم وي تاسې ځان نه دلته ورکولی شو. دا به تاسې یعنې ټول ډک کو. دلته به سټریټ نمبر ورکو، دلته به ډسټرکټ نمبر ورکو، دلته به زیپ کوډ ورکو، بلډینګ نمبر، ایډیشنل نمبر، دا به تاسې ټوله خپله ورکو. زه یې ورکوم بیا که ما ورکړه وګوره دا هغه نه بعد تاسې بیا ښه ښکلي ورکو، ځان نه ورکولی شو او که تاسو ته چې کوم ځای اوسو هغه ځای پته یې ته نو ورکولی شو. نو بیا به کنفرم باندې کلیک وکړو. دې ته نیشنل ایډرس وایي، دغه ځای چې کوم ده دلته نیشنل ایډرس وایي، دا تاسې بیا جوړولی شو. نو کنفرم باندې به کلیک وکړو. اوس په دغلته تاسې بیا څه شی ورکو انټر یور هوم لینډ ایډرس. دلته به اوس هغه چې کوم خپل ملک کې تا کوم هغه ده هغه به اوس ته دلته ورکې. دلته به ته ورکې لکه اوس ته پاکستان یې، دلته به پاکستان ورکې لکه اوس پاکستان، دا پاکستان ده. بیا به دلته هغه ځای ایډرس ورکې چې پاکستان دا زیرو مه پکې ورکوو، زیرو مسله جوړوي کله وخت. دا مو چې کله ورکو نو بیا به کنفرم ایډرس باندې تاسې کلیک والو.
دا ته به تاسې خپل امپلایمنټ انفارمیشن ورکو. امپلایمنټ انفارمیشن یعنې ته په څه کې کار کوې. نو دلته وګوره که ته په پرایویټ سیکټر کې که په ګورنمنټ کې، نو موږ خو دلته چې څومره یو نو په پرایویټ کې یو، نو تاسې به دلته پرایویټ ورکو. پرایویټ کې دلته به سلیکټ امپلایمر ورکې، یعنی دلته تاسې څه قسم کار کوو به ورکو. دا به تاسې صحیح دا ټول ډیټیل به تاسې ډک کو. زه ډکوم. لاندې به اکوپیشن ورکو چې څه قسم کار کوو، جاب ټایټل به ورکو، چې کوم وخت نه تاسې دا کار شروع کړی به ورکو. زه ټول ډکوم، بیا تاسې ته ښایم. دغه شان چې کله تاسو ټول خپل انفارمیشن ورکو، دا به لازمي ورکو چې بیا شاته تاسو ته مشکلات نه وي. بیا به په نیکسټ باندې کلیک والو. دغلته دا پاس چې کوم د آر یو سبجیکټ ټو ټیکسنیشن اینی ادر کنټری دین کینګډم اف سعودي عربیا، دا به نو، دا یو به په نو پرېږدو. بیا به انکم انفارمیشن پلیز انټر بیلو انکم ډیټیل. دلته به تاسې خپله انکم ورکو. دا وګوره چې تاسې تنخواه ده که څه شی ده. نو دلته موږ څه شی ورکو، دلته ایډیشنل ورک ورکه. دا تاسې ورکولی منتلی انکم. منتلی انکم چې دلته تاسې څومره ده، نو هغه تاسې خپل حساب سره ورکو. زه 10,000 نه زیات مه ورکوو. هغه نه بره ډو یو هیو ایډیشنل انکم، دلته به بیا نو کې. هغه نه بعد به ریزن اف اوپنینګ اکاونټ، دلته به اوس وګوره دلته به څه شی ورکو. دلته به ورکو دلته به پیمنټس ورکو. دلته په دې پیمنټس باندې کلیک وکړو. هغه نه بعد بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړو. هغه نه بعد به د آر یو پرسن وذ ا ډسیبلیټي، آر یو پرسن وذ ا ډسیبلیټي وایي چې تاسو داسې معذوري شته ده. که چېرې تاسو معذور یو نو یس به ورکې، او ډسیبلیټي به دلته ورته ولیکې. څه شی به یې ولیکې، لکه دا تاسې دلته نو یې کو، یا یس کوای شو چې تاسو څه قسم څه معذوري دلته ادر به پکې ولیکو. دلته به یې غټ ډیټیل ولیکو. دا چې کله پسې ولیکو، دلته به یې لیکای سي آر یو ا پولیټیکلی ایکسپوز پرسن، دلته به نو کې. ایجوکیشن لیول د چې څومره وي، څه شی دلته ته بس ورکوای سي، څه شی ورکوای سي. بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ویډیو اوږده شوه، خو چې تاسې ټول پرې پوه شو. دلته به لږ ټیم غواړي. دغلته وګوره، اوس موږ له میسج راغی. دلته به اوس تاسې ښه ښکلی خپل یوزر نیم ورکو، او لاندې به پاسورډ ورکو. یوزر نیم به ښه ښکلی ورکوو چې تاسو نه هېرېږي نه. زه یوزر نیم ورکوم او پاسورډ. دغلته چې کله یوزر نیم ورکو او لاندې ایمیل ورکو، نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړو. دغلته به اوس تاسې خپل پاسورډ ورکو، ښه مضبوط پاسورډ به ورکو. زه پاسورډ ورکوم. دغلته به لاندې تاسې خپل پاسورډ ورکو، او بیا به په نیکسټ باندې کلیک والو.
دا وګوره دا تاسو ته میسج راغی ماله وایي چې تاسو اکاونټ چې دا بالکل برابر شو. دا وګوره لږ ټیم بالي. دا وګوره مونږ چې کوم اکاونټ ته بالکل برابر شو. دا یعنې اوس په تاسې موبایل نمبر ته یو ټلیفون لاړ شي، هغه ټلیفون وره اوکې کو. وګوره شي. اوس وګوره بس تاسو چې کوم هغه ده وګوره کنګریسټ یو هیو سکسسفولي رجسټر الیمنا انټرنیټ بینکینګ، یعنی تاسو وایي چې کوم بینک اکاونټ ته بالکل ښه په اسانه طریقه سره تاسو جوړ شو. دلته تاسو ته ایبن نمبر هر څه شی دلته تاسو ته ښکاره راولي، او دا د وګوره کارډ مارډ تاسو هر څه شی راولي. نو په دې اسانه طریقه سره تاسو خپل اکاونټ الین ما جوړوای سو. ویډیو ټولو ملګرو سره شیر کو، ډیر مهنت مې په وکړو چې ټولو ملګرو ته پته ولګي، او اکاونټ او یوټیوب چینل لازمي فالو کو.